گستاخ رسول دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کون کے اغا پا اجماع دا امت سرا کافر دے چی اغا پا سکنزل کئی دا اغا سپکاوی کئی او دا اغا بیدبی کئی او گستاخی کئی او دا اغا وینا که چاتوی کرن اغا مافتا سزا پی نشتا شرعن. بعض مولیان یا بعض خلق چاگه دا اغیار و ایجنٹانی ناغی دا خلقو پا ذہنونو کی دا خبر ورد چی چیر دا گستاخ رسول دا پارا شریعت کی سزا نشتا او کچا دا رسول اللہ گستاخی اکرن آغا دا پارا قتل وغیرہ نشتا. دا خبر غلط دا ذکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا کنزل کول دا غشتم و بیدبی کول دا کفر دے پدیبان سڑے کافر کی گی. اللہ پاک سورت توبہ کی فرمائش پکش پہ تمایات کی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. منافقین با اللہ و رسول پورے او دا اللہ یاتون پورے او دا اللہ نبی پورے ٹوکے کولے کہ تپوس پر یو کنو وی بے چردہ منگا سے پل مینس کی او گپ لگاؤ تو ورطو آیا اللہ پورے رسول پورے او دا اللہ آیاتون پورے تاسو ٹوکے کوئے تاسو عذرون ہم پیش کوئے قد کفرتم بعد ایمانکم تاسو دا ایمان نباد کافر شویے. دا آیات صریح دلیل لپدے خبر باندے چھ استہزاء باللہ و بی آیات اللہ و بی رسولہ کفر. مفسرین ہوئی چھ نص فی ان الاستہزاء باللہ و بی آیاتہ و بی رسولہ کفر. دا کفر دے. دارنگی گستاحان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہ گستاحی کرے دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کی آغا خلق قتل شوی دی وجلے دی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی دا قتل حکم کرے دی. دا دیوان خط کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکلے دی الصارم المسلول علی شاتم الرسول. دا دی موضوع باندے دغه کتاب کی تفصیل سره دا خبره ذکر کړی دا او اجماع د اهل سنت نقل کړی دا په شاتم الرسول باندې چې دا واجب القتل دی. ابو داود کی روایت راځي د علی رضی الله عنه پر روایت سره یو يهودانه خزوا چې هغه به نبی صلی الله علیه وسلم ته کنزل کول او د نبی صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی وکولا نیو سړی هغه مره خفقړه تیزنده اکڑا حتی ماتت تردے چی دا مرشوہ فا ابتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمہا پیغمبر علیہ السلام داغی دا وین چی دا اغا باطل کا ما پیکڑا. دارنگی ابو داود کی بلی و روایت رازی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پر روایت سراب چی یورون صحابیو ایمان راوڑیو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے او داغی یو وین زوا ام والد چی اغب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر دیر حسد بے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پس بے کنزل کول کلب چی دے کور تراغی دا دمخ کی بے پیغمبر علیہ السلام پس کنزل کول یوز دا تور راواغستا او داغی پا گیڑ بانے کی خودا او ورپریوتو پیو دے قتل کا. سبا خلقو دا خبر اکڑا چی پلان کی سوی خپل وینزا قتل کرے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر پیش ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سڑے رو غختو پیش ہوا تا نو دا خبرو کہ چما دیو جنا قتل کړی دا چې دا الله رسوله ستا پشان کې ګستاحی به کولا کنزل به کولتا تا. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الشهدوا ان دمها حذر گواو سے چې د دې وینه چې دا بالکل معاف تا یعنی دا سره د چې د دې دا وینه توې کړی دی به نه قصاص کیږي او دله به سزا نه ورکول کیږي. دا سے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کے نور گستاحان ہم ڈیرو لیکن صحیح بخاری کے راضی دا ابو رافع یہودی واقع چکم دا یہودو یو رئیسو او دا خیبر سر نزدے اسیدو
او د بنو نذیر د یهودو نه ډېر مالدار ترین سړیو او دا هغه سړیو چې نبی صلی الله علیه وسلم په شان کې به ګستاخی کول اشعارو کې شاعرو هغه پسې به اشعارو کې شعرونه وی بدی به ویل د صحابو د پیغمبر علیه السلام او د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو خلاف په پټ سازشونه جوړول تر دې پورې چې مورخین لیکي چې غزوه د احزاب او خندقم د وجنه جوړ شو خلکو له پیسې ورکول لوی سرمایدارو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې خلک راپورته کړیو مختلف قبایل راپورته کړیو او د نبی صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کولا نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د پسلی ګلیو او په دې باندې عبد الله ابن عتیق امیر مقرر کړو یو عبد الله ابن عتبہ او بل عبد الله ابن انیس دا ټول د عبادلو یا جماعتو نبی صلی الله علیه وسلم دا ورولېګو دې د ماخام ټیم کې د نور ورزيدو ټیم کې دغه تور رسیدو او د دې يهودي ابو رافع یو لوی قلاوه یو لوی محله و پای کې دنه کورونو خلک اوسېدل او د لوی باغاتو او دا غیر قلات او کړي و لوی بنگلې و چې نور پرې وته نو د خلکو خپل ساروي دند کول د قلاته نو عبد الله ابن عتیق خپل مرګرو ته وی چې تاسو کېنه او زور ورزما او د څوکیدار ته او سچل جوړو ما چې د قلاته دند لار شمه نو هر کله چې دی ورغه نو دوی وسنه چې ما او پیجنې نو ځان باندې صادر واچو داسې طریقې سره چې خلک وایي چې دا قضای حاجت ته ناشته دغه وخت کې د خلکو نه یو حمار خرچو ناغه د قلانه بار پاتې شو غیر دنده کو نو در د بواب او څوکیدار چوکته چې دا خو یو سړی زمونږ ناشته دته وی شابه زر راځه اے دا الله بندا قلا بنديږي بس دې په جلته سره په قلا ورانه وته او قلا دغه حساب بند شو او د سارو په اوجله کې چې کوم ځای کې خورونه او ساروی غي تر هغه ځای کې پټ شو تیاره وشپو کتلې دې څوکیدار ته چې دې دا چابيانې کوم ځای کې یګدي نو وې کته چې یو میخ کې یو ځای کې دا چابيانې زوړندې کې دا څوکیدار یو طرف ته آرام کوي قلا بند شو دې په قلا کې وسره د غزې کې پټ پاتې شو د باندې څو خبر نشو د دې يهودو طریقه دا وا خاص کر د ابو رافع چې د شپې نه وخت پورې به قصې کولې او خبرې به کولې او غپ شپې به وي طعامونه بو خوراکونه بو ناسو د انتظار کو چې کله دوکته چیرې شپه حصہ زیاته لاړه او دا خلق خپل قرون ته لاړو دې قصې به سي ختم شوه ناغه چابيان راواغستي او دا رنګه غټ مین دروازه چې واغې تاله کولو کړه ځکه دا واپس تختیدو د پاره واپس لو د پاره هم ځان لار برابرې او بیا برو خطو نو څومره بیوت او کورونه چې د غې د تاله کورونه د دندنه بند کړ د بار نه بند کړ او دې د پاره چې خلک راولوزي را پس ځکه دروازې بور پسې بندې وي دا ابو رافع زیته چې کله دی ورسېدو غاغي خپل چراغونه وغیرہ بند کړو تیاره وا نو دی وردند شو نو چې وردند شو نا ابو رافع ته आवाज وکړو هغه ورته سو کې دی وخت رااله نو د به د توري گزارو کو خو بچو لګېدو یعنی د مرګ نه بچو دی واپس د کمرې نه راووتو او بیا لږ سات بعد ورننه وته په داسې حال کې چې خلک خبر نولا आवाज بدل کو ورته وی چې سیدی ابو رافع ته आवाज وکړو نو ابو رافع دا خیال کو چې دا زموږ ملګری یې څوک او زما مدد لراغوي یره دلته دې کمرې ته څوک را نه وتی دي بنگلې ته او ما باندې د توري گزارو کو چې دی ولې شو د کټه و دغه په پیجن چې دې ځکه دې پروت دی به گزارو چې به گزارو کو بیا بار ته وته بیا راغی لک سات بعد چې ابو رافع سوي आवाज دیو کو
आवाज یې ورته بدل کړی بیا چل یې ورته جوړ کو نو بیا ورته دوی چې ستا مور د پاره د هلاکتي دلته کې څوک راننوتي دی ما باندې ګزارونه کوي بس بیا دته موقع ملو شو د هغه په بطن او ګېډه باندې هغه توره کېښوده او د پاسه پرې ور پرېوتو تر دې پورې چې د هغه اډوکو ته دا توره ورسېدله او دارنګې د هغه اډوکو ټکار وکړو نو دې ته راپاسېدو او بار ته راوتو نو دې صحابي باندې یو امتحان راغی بعضې روایتو کې راځي چې د نظر کې لږ کمزوري وه ضعف و پکې دې چې د هغې د دې دغه نه راکوزېدو ځکه هغې ته پوړی لګېدلې وې او په هغې باندې راکوزېدو نو سپوږمۍ لګېده نو ده دا خیال وکړو چې دا زه جوړې په ځمکه باندې خپې ږدمه نو خپې چې دغه کوله ځمکې ته نو دې دغه نه راوغورځېدو رایې سره د ده دا پړنی ماته شوه د ده سره پټکي په پټکي باندې زر زر دا خپو تړله او په څه طریقه باندې په مزه مزه د هغه قلا نه ځان راوویستو او دارنګې دا عزم یې وکړو چې هله به زه دې ځای نه ځم چې ما د ده د مرګ اعلان نه اورېدلی نو سبا وختي چې چرګانو بانګونه وي نو دغه وخت کې په قلا باندې څه کسان وکتل او اعلانونه یې وکړل چې ابورافع بیګا قتل شوی دی نو بس دې پوه شو چې د الله دشمن قتل شوی دی او فوراً دا غزې نه راووتو او ملګرو ته یې راځئ چې ځو د الله دشمن او ګستاح رسول ما قتل کړو او نبی صلی الله علیه وسلم ته او د ده کرامت دا چې دې د په ما تخپه باندې د ټولو ملګرو نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسېدلی دی او نبی صلی الله علیه وسلم ته د هغې بشارت او زیری ورکړی دی او نبی صلی الله علیه وسلم د هغه خپه باندې خپلې لاړې توکې او د خپې د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وه د خپې داسې ټیک شوه لکه تا به وی چې اړو ماته شوې نه ده نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې غټ ګستاح و او د ګستاحینو مشر و نبی صلی الله علیه وسلم د ده د قتل پسې صحابه کرام لیږلي دي دارنګې کعب بن اشرف د یهودو یو لوی رئیس و د بنو نذیر قبیلې او د هغې یو لوی مشر او ده به رسول الله صلی الله علیه وسلم حج وکول او کنزل به یې کول او په اشعارو کې به صحابه کرامو حج و بیانوله او د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانو پسې به خبرې کولې سپکاوی به کو د اسلام خلاف سازشونه به کول مکې ته هم تللی د اسلام په خلاف د مسلمانانو په خلاف نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د ده نه تنګ شو سره د دې نه چې دې سره صلح ولیکن دې سړي د هغې باوجود هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم بېادبي او بېعزتي کوله نو نبي صلی الله علیه وسلم وفرمیل من لي بكعب بن الاشرف فانه آذى الله ورسوله څوک شته دی چې کعب ابن اشرف معامله ختم کی او د مقابله تر او قتل راپاسی ځکه د الله رسول ته ضرر رسول د الله او رسول په خلاف خبرې کوي محمد ابن مسلمه را پاسېدو عباد ابن بشر ابو نایله حارث ابن اوس دا را پاسېدو محمد ابن مسلمه به یا رسول الله خوخه چې زه قتل کم نبی صلی الله علیه وسلم ورته او خیمات د خبرو اجازه راکا نبی صلی الله علیه وسلم ورته تا ته اجازه ته چې ته کار کې وکا خو چل جوړ کړه د قتل د پاره نو محمد ابن مسلمه چې نو دې لاړو او دارنګي کعب ابن اشرف ته وی چې مونږه دا سړی یعنی د محمد صلی الله علیه وسلم نه ډېر تنگ راغلیو هر وخت صدقات را نه غواړي مونږ تنگ شویو هغه ورته لا صبر وکړه نور هم تاسو تنگ کی نو دا ورته وی یره اوس هم داغه تابعداري شروع کړې ده ګورو چې سبا کیږي د حال بسنګي رستو حالت ته به ګورو نو بیا کعب بن اشرف دی ته وی چې څه خدمت ندی ورته وی چې څه غل را کومله ناغه ورته چې ما سره رهن کړي وسد سره رهن کړو وی خپل خزر راواله او ما سره رهن کړي داسې ګستاخو دا ورته محمد ابن مسلمه چې ته ډېر ښایسته سړی په عربو کې نو خپل خزر تاسو سره رهن کینو فتنه کې به وغورځي ویخه اولاد را سره رهن کېده غاڼه کې زمونږ اولاد ته به خلک سبا بد وي پیغورونه به ورکوي چې تاسو وګوره یو څو صاع قجور او طعام کې تاسو غاڼه شوي وی اسلحه به سره کېدو وی اسلحه به صحیح ده وعده وکړه چې پلان کې ورځ باندې راشي دی راله
د واده مطابق او د شپې د آواز وکړو نو دې را کوزیدو ورته نو ښځې ورته ووې دغه وخت کې د نوې نوې واده کړی بل واده یې کړی و نوې نوې نو ښځې ورته ووې چېرې زه د اواز داسې خطرناک اواز اورم کأنه صوت دمن د دې اواز نه داسې راځي لکه وینې چې تساسي او ورته نه ته چپ شه دا خو زما خپل ملګري دي یو محمد ابن مسلمه دی او بل زما رضاعي وروڼه بنایله دی دی را کوشو دسه ډېره عجیبه خوشبویي لګولې وه محمد ابن مسلمه ملګري پوه کړي چې زه به د ده دا سر بوی کوم او کلک پې ونیسم او تاسو پې بیا د تورو ګزارونه کوئ زه ورته تا نه ډېر ښایسته خوشبویي راځي وي او ما نه ځکه ښایسته خوشبویي راځي چې ما په عربو کې یو ډېر معطره ښځه کړې ده چې ډېره ښکلې عطر تیاروي او خوشبویي تیاروي نو محمد ابن مسلمه ته اجازت راکړی چې سر ستا بوی کم وي او بوی یې که یو ځل یې بوی کړو بیا وی بیا بوی بیا کلک ونیو ملګرو ته اشاره وکړه هغې پې ګزار وکړو او قتل یې کړو نو ګستاهان رسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاهان د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د هغې قتل پسې لیږلي دي او کومو صحابه کرامو چې قتل کړي دي نبی صلی الله علیه وسلم هغې له دعا کړې ده او د هغه مقتولینو وینې باطل کړي دي حذر کړي دي باطل کړي دي لہذا د ګستاه رسول سزا چې دا په اسلام کې قتل دی که یو مسلمان ځان ته وي او ګستاه رسول شي او د نبی صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاهي وکړي هغه هم قتل کېږي واجب القتل دی او که غیر مسلم هم وکړي هغه